نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ډېره زیاته انتهایي د کمال ده څنګه تاسو مخامخ تصویر ولیدو همدغه شانتې ده د قدرتي حسن لپاره دا وظیفه محترمو تاسو کوئ تماشه کوئ چې ستاسو په مخ باندې حسن څنګه راځي ستاسو مخ باندې کشش څنګه راځي ستاسو مخ باندې داسې اثرات څنګه راځي چې بل څوک راکنج کوي از وخت کې رشته راشي جنکۍ ویني خوښې نشي ښه ډېر زیات هسته وي خو مخکې نور نه نور نو مخکې نور راوستل مخکې کشش راوستل مخکې محترمو راښکل کوم چې خلک ویني او هسې خوښ شي بعضې خلکو تک توري خو چې ورته وګوري هغه کشش پکې وي هغه حسن پکې وي نور پکې وي نو د خلکو خوښېږي بعض وخت کې انسان ډېر زیات ښایسته وي خو بدرنګه ښکاري نو دا ولې مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار رهمه ان شاء الله عزیز نن نه بعد بس تاسو مه د به ډېر زیات بهترین ښکاري دا به نه چېره کریمو مګو داو کو او اضافي چې کومې دانې دي څومره څه دي ان شاء الله عزیز الله پاک به په ښه طریقې سره ختموي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عظیم شان او بهترین وظیفه ده یاد ساته محترمو دا وظیفه انتهایی د کمال ده نن سبا هلک ګرځي حسن پسې کله یو کریم مګي کله بل مګي یاره دا مخ به په څه باندې هسته شي ځان د شیشه کې وګوري نو بېهوده ځان د شیشه کې ښکاري دا څه حساب کتاب دی یار کله پیاز واش کله کریمان او دا کریمان چې کله ته استعمال کړي نو کله دانې هم راوخېږي مخ باندې کله به جړ سړی هم راولي کله په اضافي داغونه هم راولي نو ښه بدرنګه شي که کریم مګې ټیک به او که نه مګې نو بیا به ګډوډي ان شاء الله العزیز تاسو ته یو ناشنا وظیفه هم د هغې په وجه باندې الله پاک ستاسو حسن او تاسو به اوچمچاوئ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ما ډېر ښایسته پیدا کړی انسان ډېر زیات ښایسته دی خو انسان په ځان کې ګوته وایي هېڅ څه به حساب کتاب سړی پوهېږي نو کله د وریځو نه ویښته وباسي او کله دسو کې د ښځې اکثره بریتې وباسي هغه کریمان استعمالوي چې کوم کریمان د مخ نه ویښته دا لري نو دا لومبي کې موږ دا خلک اوزګار شوي دي د مخ نه ویښتان وباسي کله څه کوي کله څه کوي کله ګیر شي بیا نو بیا له چل نه ورځي نن چې کومه وظیفه ده محترمو ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته عظیم شانه ده انشاءالله مخ به دې پړق وایي حسن به پکې راځي نور به پکې راځي خلک ورته وایي څه داسې عمل کوې چې یار دا مخ دې داسې نورانیت پکې دی نو تر ټولو اول دا خبره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم سړی لمونځ کوي د دې انسان په مخ کې به نور رڼا پکې کشش پکې او چې کوم سړی نه کوي لمونځ نو مخ کې به نور او کشش او رڼا نه وي بې نوره وي نو چې کله بې نوره مطلب دا که نه چې بس هڅه وکړي ډیوه لګېدلې وي سمړه شي لیټ لګېدلی مړ شي ټکه توره تیاره شي ډېر به انسان ښایسته وي چې نور پکې نه وي سړی و چې یاره ټوکې ناستی ورسره نه بعض وخت کې انسان دومره ښایسته نه هم لمونځ کوي د قرآن تلاوت کوي نو نور پکې وي خلک و چې یاره کښېنم ورسره اخلاقي نور ورسره وي د مخ نور ورسره وي نو ډېر زیات خوند کوي چې کښېنې ورسره او څو خبرې ورسره وکړي نو لمونځ سره محترمو د انسان مخ کې نور دا محترمو راځي او بله خبره ده چې کله تاسو دعا کوئ نو دعا چې کوئ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې وروسته خامخا تاسو درود شریف وایئ او بیا د هغې نه بعد د الله پاک ذکر کوئ حمد و ثنا کوئ سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله ذکر کوي د الله پاک صفات بیان کوي بیا چې څه غواړي الله پاک قبلوي نو موږ دا نه کوو بس موږ ډایرکټ وایو الله پاک داسې وکړي داسې وکړي ته الله پاک زموږ کوټه کې ناسته دی نو کوشش به دا کوو چې وظیفه د زړه نه وکړو ډېره زیاته په ښه طریقې سره وکړو انشاءالله ریزلټ به تاسو مخامخ وي نو ترتیب او طریقه کار به د وظیفې داسې شي چې تاسو به 11 پېرې درود ابراهیمي ووایئ کوم چې د مانځه درود شریف دی
د مانځه درود شریف دی 11 پیری بیا به هغه نه بعد یو سل 11 پیری 111 پیری به یا لطیف وي یا لطیف اے باریک بینا زما د مخ ته وګوره د مخ کې چې کوم داغونه دي جرزري دي دانې معنی دي یا کم حسن پکې نشته ما پکې راولي دا نیت به کوي سره کې ها یا لطیف لطیف نه یا لطیف یا لطیف یا لطیف د تاسو یو سل 11 پیری وایي بیا د هغې نمبر به تاسو په لومړۍ سپار کې آیت دی مسلمة لا شیة فیها مسلمة لا شیة فیها اتم رکو خوشوت آیت دی مسلمة لا شیة فیها یو سل 11 پیری بوایي هم ویلي بیا به تاسو صرف 11 پیری سورة الضحی وایي والضحی واللیل اذا سجا والضحى واللیل اذا سجا بس صرف دقه الفاظ والضحى واللیل اذا سجا او بیا رسو کوي چې رسم ویلي درود شریف اخر کې به وایي دعا وکړي هغې نه بعد په لاس باندې دا دم کوي او دغه لاس په خپل مخ باندې راکاږي کریم مګي نو په هغې باندې دم کوي مخ باندې راکاږي خو دواړه بهتر دی چې کوم تاسو اسانه وي پېژانده وکړئ انشاءالله عزیز مکمل یقین سره وظیفه وکړئ یو څو ورځو کې به تا ته پته ولګي تا ته خلک مو چې یاره مخکې دی کشش دا راغلی دی الله پاک مو خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته